خان زاده ګوره ته ما څو ځله پوه کړې خو ته په کومه ژبه پوهېږې ته چې په کومه ځمکه باندې جومات جوړول غواړې زه هلته پټرول پمپ جوړول غواړم خو تا نن سبا بیا هلته د چندې کټه چولې دي او چنده راغونډې خو خانانو هغه ځمکه خو زما پلار جومات ته وقف کړې وه او د مرګ په وخت کې ما ته دا وصیت کړی و چې په دې ځمکه به جومات جوړې غلی کښېنه مړه کنی په هغه ځمکه در لا دیره جوړوم او ړومبی قبر به پکې هم ستا وي زلاټ شاه په 2 غنټو کې دننه با هغه ځمکه زمونږ د ځان شي او ستا دپاره به د کربلا میدان شي د کبر خبرې مه کوئ خانانو چې خدای پاک د خانه کعبې حفاظت په ابابیلو کولی شي نو تاسو ملا کولی شي او غلی شه نن چې مسلمانه او غلی شه اوس په ډېر زر په هغه ځمکه باندې زمونږ د پېټرول پمپ افتتاح او هم په هغه ورځ به ستا په کور کې د غم غوغا وي څه به وي د غم غوغا به وي ورشه دلته ورشه د الله کور جوړېږي خالي لاس مه تېرېږئ چنده واچوئ په جومات کې چنده واچوئ ځان له جنت کې ځای جوړ کړئ ایماندارو د الله کور جوړېږي دغسې خالي لاس مه تېرېږئ واچوئ چنده الله هم په ایمان خوشحاله کړه الله هم په ایمان خوشحاله کړه واچوئ چنده خالي لاس مه تېرېږئ ته ما پوهه کړی نه وې چې په دې ځمکه باندې به موږ د پټرول پمپ جوړو او تا بیا د جومات د چاندې دپاره دلته کټ ولې اچولی دی چانده غواړې کوټه خانه ورشه هغه د چاندې بورډ والا لرې غوځار کا ورشه که ته نن نه پس دلته چا د چندې بورډ ولګو نو قبر به ځای کړم نوم می شیر دل خان دی په خپل کار کې یو اصول منم حکم د الله او طریقه د خپل رسول منم څوک چې د الله د کور بے حرمتی کوي هغه امتیان نه لعنتیان دي او لعنتیان د شیردل د اصول په کتاب کې واجب القتل دي
کټ سیده کوي بے شرمو چا بکې واچوي پکې چندا ودرېږئ حرام خورو لاخو ستاسو دا د حرامو پیسه د جومات په چانده کې نه چلیږي اوچتې کړئ دا خپلې روپۍ لری کې د آرامي پیسې لری کې بسم الله الرحمن الرحیم اے الله تی قبول کی رخصه دلته نه زه په خپل بدمعشي کې د چا بدمعشي نه منم سنمنم بدمعشي رخصه شابه صحیح ګیري لاړئ خانزاده دا پلاټ ستا پلار جومات ته وقف کړی و خو په دې باندې به د کنسټرکشن خرچه اوس زه په خپله کوم میوه خانه جی په دې شپه ورځ کار شروع کړ ډېره ښه ده جی چې څومره پیسه پې لګي چې هیڅ پروا ونه کې په حکم د خدای سمه ده. ولې چې دا زر تر زره جوړ شي نعره تکبیر